أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نن چې کوم آیتونه مبارکه دي په دې کې دغه تورات چې کوم تختیانې وي او په هغه تختیانو باندې چې کوم قانون موعظه حسنه نصیحتونه او حکمونه هغه بنی اسرائیل د پاره پاغي کیو د هغه ذکر دی او دین مخکې موسی علیه السلام ته دا فرمایلی شو چې ته ما غوړه کړی په ټولو خلکو باندې دغه او تا ته ما رسالت درکړې دی تا ته ما د خبرو شرف ته حاصل دی چې تا د الله سبحانه و تعالی سره د خبرو شرف حاصل کو ځکه چې موسی علیه السلام د الله تبارک وتعالی نه دا سوال کړو چې ربي ارني انظر الیک ما تزان اوخه چې زستا دیدار وکم الله سبحانه وتعالی او تو فرمایل لن ترانی ما نشی کتلې په دې دنیا کې رؤیت باری تعالی دا چې دی ممکن نه دی شرعا ځکه د دې دنیا دغه اندامونه دغه سترګي دا د الله رب کائنات د تجلیات او متحمل نه دی چې هغه وګوري او برداشت کړي شي. نو فرمایل چې تا ته د رسالت مرتبه درکړې شو د رب کائنات سره د خبرو د هم کلام کېدو شرف او فضیلت درکړې شو دا څومره لوی فضیلت دی. لہذا چې کوم حکم زه در کوم دا په مضبوطیا سره ونیسه وکم من الشاکرین او د شکر گزار خلکو نه. نو پرونی درس کوم د آخري آیت دی وکم من الشاکرین او د شکر گزار خلکو نه. نو یو مسله دینه معلومه شو چې دا شکر گزار خلکو یو جماعت دی او دا شکر گزار خلکو یو ډله ده او دا شکر گزار خلک په بندگانو کې یو طبقه ده چې د الله سبحانه و تعالی مخصوص او محبوب او مقبول بندگانو یو جماعت دی چې دا څومره اوچت مرتبه خلق دی دا شکر گزار خلق چې کوم خلق په ناستا په ولاړه په ملاستا په هر حالت کې په غمې کې په خوشحالي کې په صحت کې په بیماری کې په مالداري کې په غریبۍ کې او په هر حال کې د الله سبحانه و تعالی شکر ادا کوي. نو دا څومره اوچت مرتبه خلق دی چې الله رب العالمین پیغمبرانو ته وی وکم من الشاکرین د شکر گزار خلکو نه ځان جوړ کا. نو معلومه شو چې کوم خلکو دا عادت وي دا خوې بوی وي دا خصلت وي چې هغه په هر حالت کې د الله د نعمتونو شکر ادا کوي دا یو داسې لوی نعمت دی چې د دینه اوچت نعمت چې دی غبل نشته. ځکه حضرات علماء کرام فرمایي چې کله یو مسلمان ته دا اختیار ملو شي چې ته په دې دنیا کې چې څه غواړې هغه به تا ته ملاویږي. نو چې کله دا اختیار یو مسلمان ته ملو شي نو پکار دی چې دی د الله تبارک وتعالی نه دا سوال وکړي چې یا الله دا اختیار ملو شي یو دعا وغواړه ستاسو دعا قبليږي چې څه ته وي تا ته ملاویږي. نو پکار دی چې یو مسلمان د دې خبرې دعا وغواړي د الله تبارک وتعالی نه چې یا الله ما ته د شکر توفیق را نصیب کی. نو چې کله دا دعا وغوښتل یو مسلمان او دا قبول شو او د شکر توفیق ورته ملو شو لئن شکرتم لازیدنکم. دا الله رب العالمین قانون دا دی چې الله تبارک وتعالی بیا د هر نعمت باران په مسلمان باندې کوي. انسان چې په صحت باندې شکر وباسي نو صحت چې هغه زیات شي او دایمي صحت ورته ملو شي. انسان چې کله په رزق باندې شکر ادا کړي نو رزق ور باندې فراخ شي او انسان چې کله په خپل عزت باندې د الله شکر ادا کړي نو الله تبارک وتعالی د په عزت کې چې د نور هم زیاتوالی راولي. نو معلومه شو د الله تبارک وتعالی په بندگانو کې یو ډله یو جماعت یو گروه د شکر گزارو خلکو دی او الله رب العالمین پیغمبرانو ته دا وی چې وکم من الشاکرین او شاته د شکر گزارو خلکو نه. نو همیشه په هر حال کې د الله سبحانه و تعالی د نعمتونو شکر ادا کول پکار دی چې چرته په جبه باندې د ناشکری الفاظ را نشي. ډیر خلک داسې وي چې د الله سبحانه و تعالی د هر قسم نعمتونو استفاده کوي
خو چې کله تاسو کې نو ډېر په ناشکرۍ انداز کې ډېر په ترشروي سره وایي چې یاره بس وخت دې تېرېږي مرګ ته شپې ورځې لنډو. حالانکه د مسلمان په ژبه باندې الحمدلله الفاظ پکار دی په هر حالت باندې. وكتبنا له او الکلو مونږه داغه د پاره فی الالواح په تختو کې موسی علیه السلام ته تورات په تختو کې لیکل شوی ملو شو. من کل شیء موعظه د هر رنگ نصیحت، من کل شیء د هر رنگ موعظه نصیحت، وتفصیلا لكل شیء او تفصیل د هر سیز. فخذها پسونی صدا بقوت په قوت سره، وامر قومک او حکمک خپل قوم ته یاخذوا باحسنها چې اختیار کړی دي ډېر خبري. سأريكم ضرب اخیم تاسو ته دار الفاسقین کور د ګناهګارو. سأصرف بیرته به زه وساتم زه لرې به وساتم زه عن آیاتي الذین د خپلو آیتونو هغه خلک یتکبرون چې تکبر کوي فی الارض په ځمکه کې بغیر الحق په ناحقه. وان یروا کل آیة او کچري دوی وګوري ټولې معجزې لا یؤمنوا بها نو ایمان نه وروړي په هغې. وان یروا سبیل الرشد او کچري دوی وګوري لار د هدایت لا یتخذوه سبیلا نو نه نیسي هغه لاره. وان یروا سبیل الغی او که ویني دوی لار د ګمراهۍ یتخذوه سبیلا نو نیسي هغه خپله لاره. ذلک دا ځکه بانهم چې دوی کذبوا بآیاتنا دروغ ګڼلي آیتونه زموږ. وکانوا عنها غافلین او دوی د هغې نه غافله. والذین کذبوا بآیاتنا او خلق چې دروغ وګڼل آیتونه زموږ. ولقاء الآخرة او ملاقات د آخرت حبطت ضایع شول اعمالهم د دوی عملونه. هل یجزون او دوی به بدلن مومي الا ما كانوا يعملون ضرور د هغه کارونه چې دوی به کول. نو الله تبارک وتعالی د تختو کې لیکل شوی مکتوب تورات په معنا د قانون دوی ته ملو شو او فرمایل چې تاسو دا په مضبوطیا سره ونیسئ. سأريكم دار الفاسقین ډېر زر به تاسو ته د نافرمانو خلکو زی وښیم. دي دوه معناګانې، یو دا چې دغه مصر خلک چې کم نافرمان او قبطیان او د فرعون قوم دغه د دوی د کورونو به تاسو درکم په دې مصر باندې به تاسو حکومت راشي. یو دا معنا سأريكم دار الفاسقین دا نافرمانو کور به تاسو ته وښیم. دویم دا معنا سأريكم دار الفاسقین زه به تاسو ته د نافرمانو کور وښیم یعنی جهنم به تاسو ته وښیم چې کوم جهنمیان دي هغه به تاسو په جهنم کې ووینئ. دا دوه معناګانې په خپل ځای باندې صحیح دي. او بیا الله تبارک وتعالی فرمایي چې ډېر زر به د متکبرینو خلکو به زړونه هغه به زه واړم د دین نه، هغوی باندې به زړونو باندې به مهر وهلی شي. ختم الله علی قلوبهم چې وایي دوی تکبر د وجه نه په ناحقه په مخ د ځمکه باندې د دوی د تکبر د وجه نه به دوی زه د حق نه واړم، دوی ته د حق د قبولیت هغه توفیق به دوی نه سلب شي. وان يروا كل آیة لا یؤمنوا بها بیا چې څومره معجزات ویني دوی ته هدایت نه ملاویږي. او ان يروا سبیل الرشد لا يتخذوه د هدایت لاره چې ووینو بیا ویریږي د هغې نه هدایت لارې طرف ته نه راځي. وان يروا سبیل الغی یتخذوه سبیل د ګمراهۍ لاره چې ووینو په هغې باندې به روان شي. دا د الله تبارک وتعالی د ناراضګۍ نښه وي. الله جل شانه چا نه ناراضه شي نو روټۍ چای پې نه بندوي، رزق پې نه بندوي. الله تبارک وتعالی چا نه ناراضه شي نو د سجدې توفیق تی واخلي، د عبادت توفیق تی واخلي، د نیکو اعمالو توفیق تی واخلي. الله تبارک وتعالی چې چا نه ناراضه شي دغه د ناراضګۍ علامت دا وي چې د نیکو اعمالو توفیق ورته نه ملاویږي. وما توفیقی الا بالله د هر نیک عمل لا حول ولا قوة الا بالله د هر نیک عمل توفیق د الله تبارک وتعالی طرف نه وي. د هر ګناه نه د بچ کېدو صلاحیت د الله تبارک وتعالی طرف نه وي. نو چې کله الله تبارک وتعالی چا نه ناراضه شي نو خپل مدد او نصرت تی واخلي نو بیا دغه انسان په ګمراهو کې په ګډو وډو باندې سر شي، په ګناهونو باندې ککړ شي او بیا نیک محافل ور باندې بدلېږي، په ګناهونو کې په معصیت کې ورته خوند محسوسیږي، په جمعات کې به زړه تنګیږي، په بازار کې به زړه خوشحالیږي. دا د الله تبارک وتعالی د ناراضګۍ علامت وي چې ګناه وکړي نو زړه باندې اثر نه پرېوځي، خفګان ورته نه محسوسیږي. او چې کله زړه کې ایمان وي په ګناه سره زړه ودردېږي، خفه شي، پریشانه شي، بېچینه شي. او چې کله دغه ایمان په زړه کې پاتې نه شي، د ایمان هغه اثرات چې د زړه نه ختم شي، د ایمان هغه نور په زړه کې پاتې نه شي، نو بیا په ګناه باندې د پروا نه، بېچینه کېږي نه، اضطراب سره مخ کېږي نه، خفګان زړه ته نه راځي، نیک عمل سره خوشحالیږي نه.
دغه الله تبارک وتعالى د خپل د ناراضګۍ د علامت ذکر کړی دی د متکبرینو خلکو سره فرمایي زه دا معامله کوم چې د حق صلاحیت د دوی نه سلب کوم او حق لار چې ویني نو پاغي نه رواني او چې کله د بدو لارو مقور ته ملو شي د معصیت او د ګناه مقور ته ملو شي نو پاغي باندې روان شي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.